اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. کوم موضوع حواله سره تاسو خدمت کې مو عرض کول هغه و ګریولو نظام څه هغه کې مو ازدواج و واده اهمیت و صفات و خصوصیات و معیار خیال و نن زده کلیپ کې واده نه بعد څه کومه مشترکه زندگی انسان شروع کوي څه هغه کامیابی څه اصول دي، ناکامۍ څه اسباب دي، هغوی طرف ته اشاره کوم. خو مختصر دي که کامیابی یو د اصولو طرف ته اشاره کوم څه کومه زندگی کامیابوي. نن سبا معاشره کې و مهمه مسئله دا ده چې کله جوانان ودونه وکړي، واده نه بعد انتهایی مشکلاتو سره روبرو شي. هغسې کسان چې هغه پړه لیکه د وي، پوه د وي، هوښیار د وي، یا به دا وایم ځان ته به مذهبي نه ډېر مذهبي به وي، دي په باوجود هم هغوی زندګۍ ناکامۍ سره روبرو شي. خونو کې جګړې، لانجې، دعوې، طلاقو ته خبرې، بیا منځ کې جرګې، بیا عدالتو ته کیسې وځي. نو انسان د ټوله زندګي ورسره اجیرن شي. په کار دا دی چې انسان مشترکه زندگی تیرولې نه مخکې مشترکه زندگی اصولو باندې ځان پوه کړي. ایدی الوستله نه دی، پریکټیکل زندگی کې ایدی اپلای کوله دی چې پریکټیکل زندگی کې دا اصول زه څنګه اپلای کوم. یو وارې تا بیله زندگی تیره کړې دی، هسټلو کې به د تیره کړې وي، بهر ملک کې به د تیره کړې وي، ناز و نعمتو کې به د تیره کړې وي، عیش و عشرتو کې به د تیره کړې وي. اما چې کله مشترکه زندگی ته، ازدواج زندگی ته داخل شولې دی و نوې دنیا دی. دی نوې دنیا څه اصول دي، دی نوې زندگی څه آداب دي، دی نوې زندگی څه رول ریګولیشن دی. په کار دی مو هغه نه ځان پوه کړو و هغه په مطابق کې به زندگی ښکلې کیدای شي، خوشګواره کیدای شي، ناکامه کیدای شي و هغه زندگی تباه کنه کیدای شي. هغوی نه یو شی دغه شي احساس دی چې مو په کار دی ښځې کې ادا ورکوي، سړي کې ورکوي، یو بل نه تقدیر و تشکر کوله، یو بل شکریه ادا کوله، یو بل احسان منله. په کار دی سړي کې دا صفات ورکوي چې ښځې شکریه ادا کوای شي، او سړي کې دا صفات ورکوي چې ښځې شکریه ادا کوای شي. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. ټول نه غوټ احسان انده دی چې وی ښځې یو سړی قبول کړی دی ازدواج زندګۍ دپاره. دا ښځې احسان دی، ښځې پلار مور احسان دی وړکي باندې. ټول نه غوټ احسان یې وړکي دا دی چې دغه وړکي د جلکې قبوله کړي دی، زندګۍ ورسره شروع کړي دی او مشترکه دا یو احسان دی. په کار دی چې یو بل انسان زندګۍ کې فراموش نه کړي، یو بل شکریه په کار دی کوي. شکریه داسې دی مختلفو اوقاتو کې کیږي. ښځې مړۍ پخه کا، چای پخې کې، خونه یې سنبال کا، چای ویلې نه وکړي ښځه. حتی انسان ته، شوهر ته، میړه ته جامې ومینځي، استري کړي، ویرې کړي، یعنی یو وړوکی کار ویل نه کړي. په کار د انسان شکریه ادا وکړي. زبانن ژبې څه وایي چې خدای دې برکات کېږده، یا آفرین وي چې مثلا زحمت دې وکړو، تکلیف دې وکړو. یعنی دا ویلله خرچه نه لري، خو دغه ویللې سره ډېر لوی بوج انسان اوچتېږي او هغه بل کس ته یوه انرژي میلویږي، هغه نور شوق زیاتېږي، مینه زیاتېږي، زندګۍ سره نور لګاو زیاتېږي. او که مو اکثر خونو کې کسو مین شیان دا دی غلطۍ بریښي، عیب بریښي، خو سل کارونه داسې چې هغه ښه وي، مثبت وي، پازیټیو وي، خدمت وي، هغه مو ته نه بریښي. روایت دی د معصوم ان اشکر من انعم علیکه. چوکه د سره ښه وکړي، چوکه در باندې احسان وکړي، نعمت ډېر کړي، ښه د سره وکړي، معمولي ویلې نه وي، غوټ ویلې نه وي، ته هغه شکریه ادا وکړه. نه موږ کې دا شی ډېر هغه دی. موږ که ځنه وخت کې دا شکریه ادا کولی کوشش کوو، مو مثلا یو څیره دی ښځې مثلا ښځې نه لاندې دی او څه دی، نه دا غلطه خبره دی. او ځنه خلک یې شکریه بهر دپاره دی، خونې کې چوک څنګه شکریه ادا کوی شي، نه خیر غلطه دی. ده خونې کې شکریه چا زده کړله، کوم کس خونې کې شکریه ادا کوی شي هغه بهر کې ادا کوی شي. برعکس دی، ښځه په کار دی شوهر همیشه دپاره شکریه ادا کوي. شکریه صرف اول ور کې نه دی، ورځې کې ځان څه په کار څو ور انسان ښځه میړه ته وایي چې خدای دې برکات کېده، خدای دې زنده ساته، شکریه یې ادا کوي. مثلا میړه بهر نه راغو، میوه یې راوړه، سبزي یې راوړه، ګفټ یې راوړو، جوړه یې درته وکړه، چای ویلې نه وکړه، یو ښه سهولت یې درته خونې کې جوړ کړو، یو ښه شی درته خونې کې واخیستو. په کار یې ښځه بار هغه میړه ته یاد کړي چې تا بهترین کار وکړو، شکریه ادا کوو. دغه شي سره ښځې هم
خونی کې لګو مینه محبت زیاتیږي، سړي هم مینه محبت او لګو زیاتیږي. یو بل شي طرف ته زه مختصر اشاره درته وکړم، څه دې شي ذریعې سره ښځې او میړه مانځه مینه محبت زیاتیږي، جذبه زیاتیږي، ولوله زیاتیږي، ګریولو نظام سره مضبوطیږي، خوني نظام سره مضبوطیږي. هغه دا دی چې کله ښځې میړه ته توجه زیاتوي، میړه ښځې ته توجه زیاتوي. دا ډیره مهمه. نن سبا زمانه ډیره زبونی طرف ته روانه دی. نن سبا زمانه کې یو انده د کوم خیانات روان دی، دا ډیره غټه مسئله ده. پکار دی چې ښځې ته توجه زیاته ورکړي میړونه، او میړو ته ښځې پکار دی توجه زیاته ورکړي. دا یوه مسله ده، دا اردو طرفه دا مسله مو چې کله معاشرې کې وورو خرابه دی. نن سبا ارتباطاتو وجې نه خرابه دی، نن سبا ښځو سرد مزاجۍ وجې نه دا مسله خرابه دی، او میړونه ښځو نه یو قسم ته ودونه بعد زده کیږي. زده ویلې کیږي، هغوی سرد مزاجۍ وجې نه زده کیږي. سپا وایو چې کومې ښځو باندې حقوق دي میړه، هغوی کې یو حق جنسي حق دی چې اکثر اوقات مو وورو سړیو نه، جوانانو نه، شادي شده کسانو نه چې مو معاشرې کې مثلا دغه شي ته ښځې توجه نه ورکوي. پړه لیکه به وي، پویه به وي، دې په باوجود هغه ته دا ډېر معمولي شی بریښي. دا بیسیک شی دی، دا بنیادي شی دی، دا اولین شی دی چې دې شي وجې نه یوه شوهر زړه ماتېږي یوې ښځې نه، یوه شوهر رابطه کمزوري کیږي یوې ښځې سره، یوه شوهر توجه بل طرف ته کیږي خپلې ښځې په نسبت سره. نو لذا که روایتو ته سترګې وغړوئ، روایتو کې دې حده پورې راغلي دي چې که چیرې ښځه سوری باندې سپاره ویلې نه دی، هغه مثلا اوښ باندې واس باندې سپاره دی چې ته روانه دی، میړه ته نه تقاضا جنسي تقاضا وکړله، پکار دی هغه راکوزه شي، سوری پرېږدئ، چې ته څه روانه هغه پرېږدئ، مهمان نوازۍ ته روانه هغه پرېږدئ، فنکشن ته روانه دی پرېږدئ، واده ته روانه میړه تقاضا، میړه خواهش پکار دی په راکړي. خو معاشرې کې ته وکسې المنظور ته توجه زیاته کیدای شي ورکوي یوه ښځه، روژې ته توجه کیدای شي زیاته ورکوي یوه ښځه، جامو لتو ته توجه زیاته ورکوي، بچیو ته توجه زیاته ورکوي، او دې په نسبت سره شوهر کوم حق جوړیږي ورسره هغه ته توجه نه ورکوي. دې نه تعلقات خرابیږي، خوني نظام خرابیږي، شوهر او ښځې منځ رابطه کمزوري کیږي، خیانت طرف ته تلای شي مسله. برعکس وایم سړیو دپاره څه سړیای مو معاشرې کې پکار دی چې ښځې ته توجه زیاته ورکړي په نسبت د نورو ښځو، په نسبت د نورو پکار ده نه دی چې خپلې ښځې په مخ کې مثلا پردۍ ښځې تعریف کوي، پردۍ ښځې صفات بیان کوي، پردۍ ښځې فضایل بیان کوي. نه، پکار دی چې ته خپلې ښځې همیشه دپاره مدح ثنا صفات بیان کوي. او دا ایمو معاشرې کې د خیانت طرف ته د تعلقات ارتباطات، خاص کر زه به دا وایم موبایل هم ډېرې مو فاصلې جوړې کړي دي ښځو میړونو منځه. روایت د لعن النبي المتغافل عن زوجته، پیغمبر لعنت کړی دی هغه سړي باندې چې هغه خپلې ښځې نه غافل وي، چې هغه خپلې ښځې ته توجه نشي ورکوی. اوس دا غفلت څو قسم ته دی، کیدای شي اقتصادي وي، اقتصادي پام فکر نه پکوي، مالی، کیدای شي جنسي وي، کیدای شي مینه محبت وي. خاص کر مینه محبت والا مسله ډیره ده مو معاشرې کې، څه شوهر سوچ دا کوي چې پکاره ښځه مو مینه محبت کوي. نه، مینه محبت تا باندې فرض ده چې ته یا ښځې سره څومره مینه محبت کوای شي، توجه ورکوای شي، پکار دی ورکړي. اخلاقي و دیني وي، کیدای شي ځینې وخت کې اخلاقیات مو هغه شي، څو پورې څه واده نه دی کړی، څو پورې څه منګني کې زندګۍ تېروي، څو پورې څه نامزدګۍ کې دی، کاغذ کې زندګۍ ده، نو ډېره عروج کې وي مینه محبت. اندا مینه محبت واده نه بعد کې ویل بیلنس کې نشي ساتای، واده نه بعد کې بیلنس کې وساته، آله تو زندگی خوشگواره کېدای شي. یو روایت ذکر کوم تاسو زحمت ختموم. مولای امام رضا علیه الصلاة والسلام خیر نسائکم الخمس، قیل یا امیر المؤمنین ما الخمس؟ الهنیئة الکنیسة التي اذا غضب زوجها لم تكتحل بغمض حتى يرضى، واذا غاب عنها زوجها حفظته في غیبته فتلك عامل من عمال الله وعامل الله لا یخیبو. روایت کې داسې دي مولا دی چې هغسې ښځه خدای ور باندې مهربان دی، بهترینې ښځې دي 5 قسم ته. یو هغه دی چې سخت مزاجي نه وي، دویم هغه دی چې ژبه یې تیزه نه وي،
نن سبا ټول نه غوټه مثلا د ژبې ده. ژبې نه څوره ښځه نرمه وي، ژبې څوره کنټرول وي، اندوره زندگی خوشګوارې مطیع وي، اطاعت ورکي وي، هغسې ښځه بهترینه ده. او هغسې ښځه څه شپې اوره څو ملي نه سترګې پټېږي نه خوبو ته رسي نه څو پورې شوهر یې رضي نه دی کړی. او هغسې ښځه پنځم صفات والا چې هغه د شوهر مالو منالو دولاتو هر یو شی حفظ کوای شي، حفاظت یې کوای شي، لوټ مار نه په ګډوي. والسلام علیکم.